بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين. تاته اصحاب الفرائض بیان کړل، داغه د مخرجونو تذکره تاته وکړه. اجمالی چې کوم ماهرین د فن مسله ذکر کوي نو دوی فرمایي چې د میراث د لپاره ټوټل 19 مسلې دي او دا ټوټل چې کوم د خوري وری دي. نو دوی وی ذکر دا مسله چې د میراث 19 مسلې دي او دا زې په زې خوري وری دي. پدې کې و اصلي اتعولی او دو ردی دي. و مسائل دا اصلی دي، یعنی و مخارج هغه چې هغه اصلی و. تا مسله مخکې و مخارجو کې نصفو، ثلثو او سدسو، ربع او ثمنو او 12 او 24. دا و مسائل دا اصلی مخارجو. او اته مسائل یعنی اته مخارج داسې دي چې هغه د عول نه جوړیږي. پرون دې مسله کوله د شپږو نه چې عول کې نو 10 پورې څلور دو، د 12 نه چې عول کې نو 3 په دې کې راتلل، 13 15 17 24 کې چې عول کې یو په دې کې عول راتو نو اته شول. نو و مسلې اصلي وي، یعنی و مخارج اصلي وو او اته چې کوم دی دا عولیو او دو پکې ردی دي. اب مخکې راځي مسله کې به رد کې واپس به راکوزیږي. لہذا دوی وی د میراث 19 مسلې دي، دا 19 مخارج دي ښه، و اصلي اته عولی او دو ردی دي. ټوټل جمع کا 17 مسائل. د دې 17 مسائلو د لپاره څلور قیدی دي. څلور قیدې تماثل، تداخل، توافق، تباین. دا څلور قیدې دي. ولا په دې قیدو باندې به دا 19 چې کوم دی مسائل حل کوي. د ار یو ته په خپل تعارف ذکر کوي چې دا وایي ستا نو یو ټکی به سره د بهر نه یو ځای کوو. نو دی فرمایي بین العددین، معرفت د تماثل چې یو عدد د بل مثل دی او کنه دی عددین منځ کې څه نسبت دی او کنه د بل سره تداخل دی، که د بل سره توافق دی او که د بل سره تباین دی. دا چې کوم دی د یو تماثل بیان کوي نو فرمایي تماثل العددین کون احدهما مساویا للآخر. دی تعریف دی، دی تعریف دی تماثل العددین. د دو عددینو منځ کې تماثل څه ته ویلی شي چې یو عدد د بل سره مساوي وي. 2 په 2، 3 په 3، 4 په 4، دی خوا هم 2 دي اخوا هم 2 دي، دا هم 3 دي هغه هم 3 دي، دا هم 4 دي هغه هم 4 دي. نو ویلی شي یو د عدد مساوي د بل سره دې ته تماثل وي. دا څیز به تعالی مخکې په کار راځي چې مثال په طور دی خوا دی حصے ورکړي خویندو لره ثلثین 4 او دا خویندې 4 دي، خویندې 4 دي او حصه دی له ثلثین ورکړه 4. نو 4 د 4 سره څه نسبت دی لکه تماثل. نو خبر وروغه دی یو رسی کنه. نو تماثل به تعالی په دې کې په کار راځي. همدارنګه تماثل به تعالی په دې کې په کار راځي چې هر کله تو تقسیم کې دا یو جماعت دی، دی خوا بل جماعت دی، دی خوا بل جماعت دی، د دې جماعت څونه افراد دي، د دې جماعت څونه افراد دي. که په دې کې تماثل وي نو موږ به ترې یو راخلو د عمل دپاره، هلته به دې په کار راځي. نو تا تعریف زده کو تماثل د عددینو کون احدهما مساویا للآخر، یو د بل سره مساوي. دا خو تعریف سو. قاعده په تماثل کې دا ده چې یو د متماثلینو اغستې شي د پاره د عمل. د سره به قاعده ځان څه یاده کې چې کله 2 عددین راشي متماثل نو سبا کوو دا به مخکې په قاعدو کې چلیږي. یو د متماثلینو اغستې شي د پاره د عمل،
دلته مثال خويندې دي په دویم کسر دی، لوریانې دي په دویم کسر دی، د خويندو عدد وګوره، د لوریانو عدد وګوره، جی 3 هغه دی او 3 د دي، تماثل ډاله نه په ځای د دې چې دوانو کې خبره کې یو تن راواله بس ثلاثه راواله بس دی. نو قانون دا دی چې یو د متماثلینو به اغستې شي د پاره د عمل. دا یو عدد. دویم وتداخل العددین، بل هغه دی چې د دوو عددینو منځ کې تداخل وي. د تداخل د څلور تعریف ذکر کوي. بل د دوه عددینو منځ کې به تداخل وي. تداخل د پاره د څلور تعریف ذکر کوي. یو تداخل د عددینو دیته وي ان يعد اقلهما الاکثر، چې پانی کوي دا لږ عدد د زیات لره. یو عدد کم دی او بل زیات دی، دا لږ ته د زیات ته متوجه کی په یو ځل په بیا ځل هغه بل عدد اکثر ختمي. به طوري مثال یو عدد دی 3 بل عدد دی 9، دا 3 چې تا متوجه کړه یو ځل دی 9 ہوتا 3 دې ته لرې کړه، شپږ پاتې شو، بیا دې ورته متوجه کو، بیا دې ته 3 لرې کړل، 3 پاتې شول، بیا دې ورته متوجه کو، جو ختم شو. نو داسې چې اقل متوجه کې اکثر ته یو ځل په 2 ځل په 3 ځل چې ارزو ځل وي، خو دا اکثر په ختمیږي. نو چې په ختمیږي دې ته ویلی شي تداخل. نو تعریف ذکر کوي ان يعد اقلهما، چې ختمی اقل د عدد الاکثر اکثر عدد. مثال میں د تویل لکه 3 او 9. ان يعد ټکه غریب دی، الکه دې څه معنا ده؟ نو د غریب وضاحت کې ایفنیه، چې دا اقل سره اکثر پالی کیږي. دا یو تعریف. دویم او نقول یا ته تداخل دویم تعریف داسم کولی شي ان یکون اکثر العددین، چې وی اکثر د عددینو منقسما علی الاقل، دا منقسم کیږي په اقل باندې قسمتا صحیحتا صحیح تقسیم. کو تو د اکثر تقسیمه په د اقل باندې قسمتی صحیح راځي. همدغه مثال اقل عدد دی 3 اکثر عدد 9 تقسیم کا په 3 باندې بالکل صحیح تقسیمیږي، مینس کې به کسر نه پاتې کیږي. 12 دی تقسیم کا په 4 باندې بالکل صحیح تقسیمیږي، 12 دی تقسیم کا په 3 باندې بالکل صحیح تقسیمیږي. نو دې ته ویل شي تداخل. نو دویم تعریف ذکر کوي چې اکثر ته منقسم کې په اقل باندې تقسیم صحیح راځي. دریم تعریف ذکر کوي هو ان یزید علی الاقل، هغه دا چې زیادت وکي په د اقل باندې مثله دغه مثل او امثاله یا د هغه امثال فیساوی الاکثر، د اکثر سره مساوي کیږي. په دې باندې مثل یا امثال سیوا کې اکثر سره مساوي کیږي. نو تا مثال د 300 د 900 ده، په دې 300 باندې یو مثل سیوا کې 3 شپږ بش، بیا په مثل سیوا کې 9 د 9 سره برابر شول. نو په دې باندې ته سیوا کې مثل یا امثال د اکثر سره برابر ګرځيږي. سلورم تعریف ذکر کوي او نقول یا داسې وایو هو ان یکون الاقل، چې وي به د عدد اقل جزءا للاکثر، دا به جزء وي د اکثر د پاره، د اقل د اکثر د پاره جزء وي. همدغه مثال 9 او 3 دي، دا 3 د 9 د پاره جزء دی، ځکه د 9 د پاره 3 اجزا دي، یو جزء پکې دا 3 دي. نو د اقل به جزء وي د پاره د اکثر. مثال ذکر کوي 3 و 9 3 او 9 شول. دا سلور تعریف تا ته بیان کړه د تداخل د پاره. اوس قاعده پکې د بهر نزد کا چې کله داسې دوه عددین راشي او د دوانو منځ کې چې کم دی تداخل وي، اکثر د متداخلینو به اخلي د پاره د عمل، به چې عمل کې نو سبا کې اکثر د متداخلینو به اخلي د پاره د عمل. یو سړی مړ شو چې کم دی 3 ښځې پاتې شوي دي او بل طرف ته 9 خویندې پاتې شوي دي. په دې ښځو باندې سم یا ربع نه تقسیمیږي، اخوا په خویندو نه تقسیمیږي، منځ کې تباینو د سهامو. نو یو رؤوس تا سره دي 3، بل رؤوس دي تا سره 9. بیا چې پکې عمل کوو نو د دې منځ کې د نسبت وکړو چې کم دی دې کې تداخل، نو اکثر به راخلي، اکثر دا 9 به ترې راولي، په دې به مسله صحیح کی، دا 3 خود به خود صحیح کیږي. قانون او قاعده صدا اکثر د متداخلینو به راخلو د پاره د عمل، په دې به مسله صحیح کوو، او چې په اکثر دې صحیح کړه اقل سره به خود صحیح کیږي. تعریف دته
کتاب والا وی قاعده اوسه د بهر نه زده کړه. دریم قسم د عدد توافق العددین. توافق د عددینو دا چې کوم دی دقه څلور تعریفات لري خو مصنف اختصارا د هغې تذکره نه کوي، ته ورسره حل کا. دریم چې کوم دی قسم د عدد کې توافق دی، نو توافق د عددینو دقه څلور تعریفونه دی لري. واپس لاړ شه. توافق د عددینو به دې ته وایي الا يعد اقلهما الاکثر، چې د اقل ته متوجه کی اکثر ته، نو د اکثر نه پانی کوي، اکثر به نه پانی کوي. لکه د به تا مثال ذکر کوي اته او شل، نو اته چې ته متوجه کی یو ځل به شلو نه اته وغورځې، بیا چې متوجه کو بیا دې اته وغورځول، شپاړس شو. بیا چې ورته اته متوجه کی نو دا خو ډېر شو، یعنې غونډې ختم نه کړه. نو تعریف د توافق به څه وي؟ هغه مخکې مثبتو دغه څلور تعریفونه غونډه والا او منفي کو سره. نو یو تعریف دا دی چې الله یعد اقلهما الاکثر، د اقل به اکثر نه ختمی. دقه رنګې دا دویم تعریف. دا منفي کا الله یکون اکثر العددین منقسما، دا اکثر به نه تقسیمیږي په دې اقل باندې قسمتا صحیحتا، نشل په اتو تقسیم صحیح نه راځي، کسر پیدا کوي. همدارنګې دریم چې الله یزید علی الاقل مثله، نو چې یزید چې زید شي په دې اقل باندې مثل او امثال، نو فلا یساوی الاکثر. یزید په دې اقل باندې زاید کا، په اتو باندې زاید کا، اته نور، نو تا په زاید کړه خو څه به شي؟ اوس به یساوي شي. نه، لا یساوی الاکثر، هغه سره به نه برابرېږي. څلورم تعریف ان یکون الاقل جزءا للاکثر، الا یکون الاقل جزءا للاکثر، ای الا یکون الاقل، اقل به دا جزء صحیح د اکثر نه. نو دا چې کوم دغه د پاره باندې دا څلور تعریفونه منفي شو، نو څه به شي چې کوم دی؟ نو هغه تعریف براوالي سره مخکینه ته واپس لاړ شه. مخکینه ته واپس لاړ شه. هغه تعریف دو چې الله يعدهما الاقل الاکثر، اقل اکثر دا نه پانی کوي، ولکن یفنیه ثالثون، دا داسې عدد دی چې دا خو نشي پانی کولی، خو یو دریم عدد یې پانی کولی شي. دا څلور تعریفونه هم د دې توافق سره لګولی شي، خو منفي بیا کې. واپس چې د تعریف راوباسي، نو مخکینه تعریف هغه څه به یو ټکی سیوا کې پاکې دو چې ان یکونه چې وي د اقل دا للاکثر، نو الله يعد اقلهما الاکثر، چې د اقل به اکثر نه پاتې کوي، ولکن یفنیه ثالثون، یو دریم عدد داسې شته چې هغه دا پانی کولی شي. پوه شو تعریف باندې؟ دی اوس تعریف توافق العددین. الله يعد اقلهما الاکثر، چې د اقل به اکثر نه پاتې کوي، ولکن يعدهما عدد ثالثون، درېمګړی عدد شته چې هغه به دا پانی کوي. کالثمانیة مع العشرین، اقل عدد ثمانیه دی، اکثر عدد 20 دی. او تعدهما دا پانی کوي اربعة سلور متوجه که اتو تا یو ځل سلور به پاتې شي، بیا ورته متوجه که دویم ځل اته ختم کړو، او دا سلور ته متوجه که شلو ته په یو ځل، په بیا په پنځم ځل چې متوجه کی، نو پنچاری 20، نو 20 به دې ختم کی. هر کله چې درېمګړی عدد و چې هغه دا اتم ختمول، شلم ختمول، نو دې ته به څه وایو؟ دې ته موږ وایو توافق. نو کوم؟ فهما متوافقان، دا دواړه موافق دي بالربع، دې ته موافقت بالربع وایي. نو دې که موافقت چې کوم دی بالربع وایي، او په دې کې به قاعده ورسره څه وي؟ نو قاعده به دی چې وفق به اغستی شي د پاره د عمل، وفق د احدهما اغستی شي د پاره د عمل، یو وفق به راوالي، په هغې به مخکې مسله جوړه کړي، دا بل به په خپله واضح کوي. دا درې شول. څلورم چې کوم دی موافقت بربع شو، ځکه لأن العدد العاده، هغه عدد چې ختمونکی دی دواړو دپاره، نو مخرجون دا مخرج دی لجزء الوفق، د جز د وفق دپاره چې دلته مثال په طور هغه ربع ده. څلورم چې کوم دی نوع ده تباین، و تباین العددین، تباین د عددینو څه دی؟ الله يعد العددین معا عدد ثالثون. که دا ته لګې نو هغه څلور ونه تعریفونو سره بعضې لګوي منفي.
نو چې الله يعد اقلهما الاکثر تباین بدای چې په اقل باندې اکثر دا نه پانی کیږي دارنګ تباین بدای اکثر ته منقسم کې په اقل باندې قسمت صحیحه بن راځي دارنګ تباین بدای چې په اقل باندې مثال او امثال سیوا کا دا به مساوی نه ګرځيږي د اکثر سره تباین بدای چې اقل دا جزء صحیحه نه د اکثر د پاره دا سي نه نو چې دا نه نو سبب شي الله يعد العددين معا عدد ثالثون دا نه پانی کې ک9 مع العشره نه خو د اقل اکثر پانی کوي او نه داسې درېمګړی عدد شته چې هغه دا دوانه پانی کوي نه په دې اقل باندې اکثر پانی کیږي او نه یو درېمګړی عدد داسې شته چې هغه دا دوانه پانی کوي دې ته به تباین وایو لکه نه او لس که ته دا نه متوجه کې د یو لسو ته نو نه به تې وغورځې بل ځل چې متوجه کې څه پاتې کېږي نو او دا یو په یو چې پاتې شي نو دې ته دوی عدد نه وایي یو په یو دا په عدد کې حساب نه دی نو دا فرمایي چې کوم دی لا عددين معا عدد ک9 والعشره په دې تباین کې چې کوم دی قاعده دا ده چې متباینانو کې به ټول دوه غستې شي د عمل د پاره کول د متباینانو باخلو د پاره د عمل دا خو تعریفونه اوس تا ته مسله دا ذکر کړي چې دا موافقت او مباینت د دې پیژنګلو او فرق وړاندې مماثلت واضح دی تداخل واضح د موافقت او د تباین منځ کې چې کم دی لږه خفاونه د هغې طریقه ذکر کوي نو وایي د دې موافقت او د مباینت منځ کې به فرق موږ څنګه کوو وایي فرق دا دی چې د اقل د اکثر ته متوجه که ته ویې غورځوه بیا هغه اقل چې پاتې کېږي د بل اکثر ته متوجه کوه کو اخیره کې د دوی موافقت په عدد راته نو توافق دی او که اخیره کې یو په یو پاتې کېدل نو بیا د تباین دی تمام عددونه چې ته وینو دلته مثال ذکر کو نه ته متوجه کړه لس ته نه یې نو غورځول یو پاتې شو اوس د یو راواله او د نه ته متوجه ک یو ځلو بیا ځلو بیا ځل اته ځل چې متوجه ک نو اته به نو غورځي په نه هم ځل به یو په یو برابر شي چې په یو په یو پاتې تباین وي اوس دا څه وکړي چې مثال په تور درې دي دا چې تاسو چاته متوجه وي دا سلور دي چې ته چاته متوجه وي دا سلور دي اتل ته متوجه کا نو یو ځل به نه دا وګرځي سلور بیا تنه سلور بیا سلور کرته چې ته وګرځي نو 16 به لاړ شي نو صبح پاتې شي دوا اوس دوا کم شو سلور اوس دا دوا دي سلور ته متوجه کا نو چې دوا دي هغه ته متوجه کړو د به تی وګرځي بیا چې ته متوجه کړو نو دوا په دوا پاتې شو دا موافقت بالنسب دی نه موافقت به د معلومیږي او که چېرته یو په یو پاتې کېږي بیا به تباین وي ستا خوښه چې ته ار یو ته وې مثال په طور دا 3 دي 25 ته متوجه کا نو 3 دي چې کم دی یو ځل 3 غورځوه بیا غورځوه بیا غورځوه بیا غورځوه 7 3 21 بیا چې کم دی 21 دا لاړ بیا چې دوته 3 متوجه کړه نو سونه شول 24 یو پاتې شو اوس هغه یو راواله دی 3 ته متوجه کا یو ځل به تی وغورځې بیا وغورځې یو په یو پاتې شو نو تباین شو که چېرته یو په یو پاتې کېده تباین دی دو په دو پاتې کېږي موافقت بالنسب دی 3 په 3 موافقت بالثلث دی سلور په سلور پاتې کېږي موافقت بالربع ده په 5 پاتې کېږي موافقت بالخمس دی موافقت بالتسع دی داسې پسې ځي نو دی فرمایي طریقه د معرفت د موافقت او مباینت دا ده بین العددین المختلفین ان ينقص من الاکثر چې کم کې د اکثر نه به مقدار الاقلی په اندازې د اقل باندې من الجانبین یو ځل دا لږ ډیرو ته متوجه کوه چې هغه په ساقط کې بیا کدا بل لږ شي دا د بل ته متوجه کا مرتن او مرارا یو ځل یا په ډیر کرته حتی اتفقا په درجه واحده چې دا دوه متفق شي په یو درجه کې فان اتفقا په واحدین کې اتفاق په یو کې راغی دا مباینت ده نه فلا توافق بینهما بیا پته لګي توافق نشته او ان اتفقا فی عدد او که موافقت راشي په عدد کې د دوه نه په بره یا دوا یا درې یا لس په هما متوافقان بیا دا دوه موافق دي به ذالک العدد په دغه عدد سره ففي الاثنين نو کچره دوه کې د موافقت راغلی نه موږ به ورته وایو موافقت بالنصف او په ثلاثه او که موافقت راغلی په دریو کې پاتې شي په بالثلث بیا به موافقت بالثلث وایو او په الاربعه او که څلورو کې پاتې شي نو هغه ته وایي موافقت بالربع هكذا هم دقرنګ الى العشره لسو پورې خو به داسې ځي اوس د لسو نه بره چې په 11 کې په 12 کې نو هلته به څه وایو په فيما وراء العشره
او د لسو نه په بره باندې بیا ویلی شي یتوافقان دا موافق دي بجزء منه په جز د دې نه موافقت راغلی په باره کې نو وایي به دا چې کنده موافقت دی بجزء من 12 بجزء من سنته دا چې کنده موافقت دی بجزء من 15 اعني في 11 بجزء من 11 وفي 15 بجزء من 15 فاعتبر هكذا داسې پسې مخکې بابن په تصحیح کله چې تا عددینو کې مسله زده کړه اوس راشو ته یو مسله جوړه کې او تقسیم کې په ورثو باندې سهام د ورثو له ورکړو او په ورثو باندې دا حصے بالکل صحیح تقسیمیږي نه بیا کسرونو ته ضرورت نشته دې ته تصحیح د مسلې وایي بطور مثال یو سړی مړ شو چې کوم دی د هغه مور او پلار پاتې شو او خویندې پاتې شولې څلور نو خویندو دپاره کېږي ثلثین اخیاپي ورسره وایي ځکه چې اخوا ته خو دا بل دغه دی چې کوم دی یو سره زوج ورسره وي نو تقسیم دی وکړو ثلثین چې کوم دی هغه میلاو شي خویندو دپاره او سدس ورکړی شي یو ته سدس ورکړی شي بل ته نو شپږ په خپل ځای باندې پوره شي بیا په دې کې چې کوم دی تقسیم ته وګورې مور یوه وه هغه ته خپله حصه میلاو شي پلار یو دی هغه ته خپله حصه میلاو شوه خویندې مثال څلور دي څلور یې اخیستې دي یو هغې ته میلاو شو دا تصحیح وي په دې صورت کې بیا نورې ګوتې نه وي دا تصحیح د مسلې وي بیا پکې ضربونو ته کسرونو ته هیڅ ضرورت نشته او که بالفرض داسې وشي چې کسر راشي په بعضې کسانو باندې نو بیا به هلته پکې عدد ته ګورو چې دا عدد یې څومره دی حصې څومره ده بیا به پکې تصحیح غواړي نو دې دپاره ذکر کوي باب التصحیح فرمایي دا چې کوم د یحتاجو په تصحیح المسائل احتیاج پیدا کیږي په تصحیح د مسایلو کې الی 7 اصولین و قاعدې بدلته پکار وي ثلاثه بین السهام والرؤوس اسانه خبره ده کم جماعت ته حصہ ورکړه د هغه جماعت کسان سونه دی او حصے سونه ده نو دغه رؤوس او سهام دي درې قاعدې دلته پکاريږي او څلور قاعدې په پکاريږي د رؤوس په منځ کې نو د فرمایي ثلاثه بین السهام والرؤوس او 4 بین الرؤوس والرؤوس څلور قاعدې پکاريږي په مابین د رؤوس او د رؤوس کې سهام او د رؤوس چې منځ کې دادا چې د کم جماعت ته حصہ ورکړه که په دوی باندې استقامت نو تاته مې چې بیا ضربونو ته ضرورت نشته او که بالفرض استقامت نو په دوی باندې کسر نو بیا ګورو په یو جماعت دی په دوو دی په دریو دی په څونه دی په څلورو دی څلورو جماعتونو پورې کسر راتلی شي د دې نه اخوا بیا نور کسر نشي راتللی بیا چې کوم دی تتابع استقرا په دې باندې ده نو چې هر کله په دې څلورو جماعتونو کسر دی نو دا جماعت کسان دا جماعت کسان دا جماعت کسان دا د دې رؤوسو منځ کې څه نسبت دی بیا به دا نسبتونه ګورو کله به تساوي وي کله به توافق وي کله به تداخل وي کله به تباین وي دا څلور قاعدې دلته چلیږي خلک راځي خبره او کم چې دا درې قاعدې دا رؤوس او د سهام بطوري مثال دته خبره کوي ثلاثه بین السهام والرؤوس واربعه بین الرؤوس والرؤوس اما ثلاثه هر چې دا درې دي فاحدها ان كان سهام كل فريق کوي سهام د هر فريق منقسمه عليهم دا په دې باندې تقسیمیږي سهام دې باندې تقسیمیږي بلا کسر ولا حاجه الى الضرب به ضربون ته حاجت نشته دا تصحیح ده که ابوین و بنتین ابوین دی او بنتین دي سړی مړ شو دوی لوریانې پاتې شو مور او پلار نو سدس کېږي پلار لره او سدس کېږي مور لره او بنتینو دپاره چې کوم دی پلار عصبه دی او بنتینو دپاره کېږي ثلثین نو مسله د شپږو نه شوله ځکه چې مور دپاره سدس دی او بنتین دپاره ثلثین دی مسله کې ثلثین او سدس رال د شپږو نه مسله کېږي پلار خو عصبه دی نو شپږو نه مسله شوله ثلثین پکې څلور دا د بنتینو شول سدس پکې یو دا د مور شو یو پاتې شو هغه د پلار شو په طریقې د عصوبت دا ستا تقسیم اوس دې باب ته راشه دې باب کې تصحیح دی تصحیح د دې باب مسله دا ده چې مور یوه حصې واغستله چا سره پکې هېڅ لانجه نشته
پلار یو ایسه واغسته هیڅ لانجه نشته جینکو اغستی دي څلور او جینکې دي دوه ښه پې تقسیمیږي دوه ورکړي جو خبرې روغه دی د دې باب ټکی دقه دی دې باب تصحیح ده که د حصې په دوی نه تقسیمیږي دا به څنګه پې تقسیمو تصحیح دغه سیز ته وایي نو ګوره په دې کې تصحیح راله او کسر پکې نشته نو بیا خبره روغه ده دویم صورت وسال انکسر علی طایفتن اوس که کسر راغلی چې کوم دی په یو جماعت باندې تا تقسیم وکړو کسر راشي په یو جماعت باندې ولکن بین سهامهم ورؤوسهم موافقتون یو جماعت باندې حصې نه تقسیمیږي خو رؤوس او د سهامو منځ کې موافقت وي یوه قاعده او بله قاعده مخکې را روانه ده چې د رؤوس او د سهامو منځ کې موافقت نه وي بلکې منځ کې چې کوم دی تباین وي درې قاعدې دا وي د رؤوس او د سهامو منځ کې تصحیح یوه د رؤوس او د سهامو منځ کې موافقت دوه او د رؤوس او د سهامو منځ کې تباین درې دا درې قاعدې دي د رؤوس او د سهامو چلیږي درې قاعدې ذهن ته راغلې اوس یوه قاعده خو تاسو زده کړه چې تقسیم دې کوو په رؤوس او د سهامو منځ کې استقامت صحیح حصې تقسیمې دي مثال یې تا ته وښو دویمه قاعده چې دې ورثو له دې حصې ورکړې خو د سهامو او د دې ورثو په منځ کې موافقت نشته مماثلت نشته ته بلکې موافقت دی نو چې موافقت دی بیا به وفق دا راخلو او په مسله کې بیا ضربو د هغې نه به تصحیح جوړو نو فرمایي دا دویم انکسر علی طایفه که چېرې کسر راغلی په یو طایفې باندې ولکن بین سهامهم ورؤوسهم د دې سهم د هغې حصا او د رؤوسو منځ کې موافقت وي او دریم هغه د مباینت دی مخکې راځي نو څه به کوو په یضربو ضربولی به شي وفق عدد رؤوس وفق د عدد تا ته مې هلته موافقت کوي چې وفق به راخلي او موږ به دا یو وفق باندې به عمل کوي دلته به وفق راواخلي عدد د رؤوسو خو د کومو رؤوسو من انکسرت علیهم السهام په چې کوم باندې د سهامو کسر دی د هغې وفق به راوالي او دا به ضرب کوي په اصل المسله که مسله اصلیه وه وعولها او په عول د مسلې که مسله عولیه وه بل ورسره ته ولګوه وردها په رد د مسله کې که مسله ردیه وه سهام دې ورکړه په کم جماعت چې تقسیم نه راځي د هغه جماعت د رؤوس او د سهامو منځ کې موافقت به راواخلي دا به ضد کې په اصل د مسلې کې که اصلیه وه په عول د مسلې کې که عولیه وه په رد د مسلې کې که ردیه وه دوه ماتین ذکر کړي درې مسره یو ځای کا مثال درته وایي نو ځکه وایي ان کانت عائلة په عول کې به ضرب که دا عائله وي مثال به څنګه که ابوین و 10 بناتین دا مثال د مسلې اصلیه دی ابوین و 10 بناتین او وفق جوړو ګوره مور او پلار یو سړی مړ شه مور او پلار یې پاتې شو او 10 بنات لسې لوریانې پاتې شوې نو د مخکې قانون ته لاړ شه یو سړی مړ شه او لس لوریانې پاتې شو حصې څه کېږي ثلثین او مور یې ده سدس او پلار یې دی عصبه شو هغه ذیل فرایض نه به خبره شروع کړي لس لوریانې پاتې شوي دي لس لوریان دپاره څه کېږي ثلثین مور دپاره څه کېږي سدس پلار دپاره څه کېږي عصبه دی ښه مسله کې څه شی رال ثلثین او سدس رال ابل پورنی باب ته به لاړ شي چې مسله کې ثلثین او سدس راشي د چا نه کېږي د شپږو نه کېږي چې یونه مسله شوله په شپږو کې صاحبه ثلثین دي څلور دا ورکه چې کوم دی لوریانو ته په شپږو کې سدس دی یو دا ورکه مور ته باقي پاتې شي یو دا ورکه په طریقې د عصوبت باندې پلار ته دا ستا مخکینی سبقونه دي اوس نن سبق ته راشه حصه تقسیم خو وشو دا کمې حصې چې تا ورکړي آیا په دوی کې خو سروانې نشته نن سبق دې دپاره دی پلار یوه حصه وه هغه خپله بوجه په شا کړه او ځه هېڅ هم نشته دې ته وایي استقامت یو مور وه سدس یو ورسېد یو بوجه په شا کړه په دې د استقامت جینکې دي لسو تا وله ورکړه څونه څلورو جینکې دي لسو تا وله ورکړه څلورو نو دا څلور په لسو څنګه تقسیمې اینې په یو طایفې کسر رالی ودې کتل په یو طایفې کسر رالی دا مسله دې زده شوه اوس د یو طایفې باندې چې کسر رالی نو تا ته وې په دې کې چې کوم د کسر چې راشي نو اووه قاعدې دي یوه قاعده پکې هغه ده چې د رؤوس او د سهامو کې ده نو دلته موږ دویمه قاعده ذکر کوله چې د رؤوس او د سهامو کې رؤوس دي لس او سهام دي څلور
یعنی دې کې کسر دی نه تقسیمیږي. نو نن سبق دی اوس شروع شو، دا مخکې د مخکیني نه قاعدې را روانې وي، نننی سبق دی د دې نه بس پکې جاري کا. ښه جي نو موږ به دا اوس وګورو چې د دې سهام او د دې رؤوسو په منځ کې څه نسبت دی. سهام او د رؤوسو منځ کې څه نسبت دی؟ نو چې ګورو یو دی لسو او بل دی څلور، ښکاره خبره تماثل خو نشته، تماثل نشته. نو چې نشته وبګورو آیا توافق دی او که تباین دی. اوس دا وګورو نو څلور متوجه که لسو ته، څلور ته وغورځوه، شپږ شو، بیا ورته متوجه که دوه پاتې شو. اوس یو دوه دي او بل څلور دي، اوس دا دوه دي څلورو ته متوجه که، دوه به ترې نه وغورځې، بیا چې د متوجه که دوه په دوه برابر شو که نه شو، دې ته وایي توافق. او کم توافق راغی؟ توافق بالنسب راغلی، ځکه چې په دوه برابر شو موږ توافق بالنسب یې که نه. نو چې توافق بالنسب راغی قاعده مې هلته ته وې چې کوم ځای کې توافق بالنسب راشي نو هلته به موږ وفق راخلو او هغه به ضربه په اصل د مسلې کې. هلته دې قاعده ذکر کوله که نه چې څه شی به په موافقت کې توافق کې به چې کوم دی وفق به راخلو چې کوم دی او هغه به هغه ضربه. نو دلته موافقت بالنسب دی. نو نسب د رؤوس من انکسر راواله، موافقت بالنسب شو که نه. نو نسب د رؤوس من انکسر راواله، من انکسر جینکې وسونه دي لس، موافقت بالنسب و نسب ته راواله. نسب پیسه دی 15، لس جینکې دي 15 ته راواله. دا 15 به ورسره راواله او ضرب به کې تا ته به ضرب کې په اصل د مسلې کې که اصلیه وي، په عول د مسلې کې که عولیه وي، په رد د مسلې کې که ردیه وي. دلته مسله د شپږو نه اصلیه وه، اصلیه وه که نه وه. نو دا 15 ضرب کا په اصل د مسلې کې چې شپږ دي، نو شپږ په 15 کې 30 شو. پته ولګي د تصحیح د مسلې د 30 نه راغله، شپږ په 15 کې 30 شو. اوس چې د چا سره حصه د اصل مسلې نه هغه راله په دې مضروب کې چې 5 د ضربه وه، اصل د مسلې نه د پلار سره یو په 15 کې 15، 30 نه به 5 ورکو پلار ته. د مور سره د اصل مسلې نه 1 ضرب کا په 5 کې 1 په 5 کې 5 دا د مور. جینکو سره د اصل مسلې نه سونه 4 ضرب کا په دې 5 کې 5 4 20، د 30 نه به 20 راوالی دا به جینکو ته ورکې. اوس جینکې سونه دي لس، 20 په تقسیم کا 2 ورسېدل. پوه شئ په خبره؟ دی هغه تصحیح ده. ښه جي نو ان کان فرمایي که ابوین و 10 بناتین، دا مثال دی د مسلې اصلیه. اوس چې مسله عولیه وي او زوج و ابوین و 6 بناتین، او زوج و ابوین و 6 بناتین، ښځه مړه شوله چې کوم دی خاونې پاتې شو، زوج پاتې شو او د ښځې مور او پلار پاتې شول، او 6 بناتین شپږې لوریانې پاتې شوله د ښځې. نو چې لوریانې شتې د خاوند دپاره ربع ده، نو خاوند دپاره ربع شوله. بچیانې شتې نو د مور او پلار دپاره چې کوم دی د پلار مور دپاره سدس دی، او ثلثین دپاره د بناتو دي، پلار پکې عصبه دی. ښه جي نو اوس تقسیم مسله ربع خلط شوله د چا سره؟ د ثلثین او د سدس سره. ثلثین او سدس چې خلط شي د ربع سره مسله د چا نه کېږي؟ 12 نه. هغه ځای نه به بیا خپله قیصه را شروع کې 12 نه مسله شوله. اوس چې وګورو په 12 کې ربع 3 دي، دا به ورکو خاوند ته. په 12 کې چې کم دی ثلثین 8 دي، دا به ورکو چې کم دی بناتو ته. ثلثین 8 دي، دا به ورکو بناتو ته. 8 او 3 11، او یو سدس چې کم دی دا پکې 12 کې 2 دا د پلار، او بل سدس پکې 2 دا د مور. نو څلور د دې سره چې کم دی یو ځای کې نو څونه به شي؟ 15. نو مسله عولیه وکړو 15 ته لاړه، مسله عولیه شولین. ښه جي نو ګوره اصل مسله د 12 نه وه، دا یاد ساته. عولیه وکړو چا ته لاړه؟ 15 ته لاړه. دا خو تا د مخکې نه مسله را شروع کړې وه او مسله دې عولیه کړه، بل پرون عوله پورې خبر را ورسېدله. اوس ننني سبق ته راځو. ننني سبق ته چې راشو، خاوند و 3 ورسېده په 12 کې، 3 بوجۍ واغستې په شای کا، ټیک ټاک دی، ځه چا سره پکې جګړه نشته. پلار دی چې کوم دی 2 بوجۍ په شا کړې، ځه. مور د 2 بوجۍ په شا کړې، ځه.
چا سره جګړه نشته. دی خوا پاتې شوي دي 6 بنات او د بناتو څونه واغستل 8 واغستل. اوس حصې دي 8 جینکې د شپږو 8 بوجې د شپږو له ورکړې نه یو بوجې خو علي په دې 3 بوجو جګړه ده په 2 بوجو باندې. دا په څنګه تقسیم دی؟ یعنی د 2 بوجو باندې جګړه شوله ځکه جینکې خو دي شپږ او بوجې دي 8 یوې به خیرو غرسي خو دا 2 بوجې په دې جګړه شوله. نن سبق دقې دپاره دی نو چې نن سبق دې دپاره دی نو اوس به ولګېږي په دې تصحیح جوړو. نو دا عددونه تا ته وایي چې اوس عدد او سهام راوالی بل ته متوجه که. سهام یو 8 جینکې به شپږ متوجه که 8 ته شپږ به ترېنه وغورځې 2 به پاتې شي 2 راواله اوس یې شپږو ته متوجه که یو ځل نو 4 به شي بیا نو 2 به شي بیا نو 2 په 2 برابر شو. نو چې 2 په 2 برابر شي نو څه شی رالی موافقت. دا تا معلومات وکړو چې دا نسبت د رؤوس او د سهامو کې څه دی دا دې معلوم کړه. دا ستا قاعده وه. قاعده دې وه چې کوم دی نسبت دې معلوم کو چې موافقت بالنصف رالی او چې موافقت بالنصف رالی اوس به دې ځای ته راشي نصف د رؤوسو من انکسره په چا چې کسر دی صرف دقه من انکسره نصف د رؤوسو من انکسره دا براوالی ضرب دی کې په اصل د مسئلې کې که مسئله اصلیه وه په عول د مسئلې کې که مسئله عولیه وه په رد د مسئلې کې که مسئله ردیه وه. دلته مسئله کومه ده عولیه ده. نصف د رؤوسو من انکسره انکسار راغلی په شپږو نصف یې دي 3 او مسئله عولیه ده کم ځای ته تلې ده 15 ته تلې ده. دا 3 راواله او ضرب یې که په 15 کې نو 3 په 5 کې 15 کې 45 پته لګي تصحیح د مسئلې د 45 نه راځي. ښه اوس چې د چا سره حصه ده د اصل مسئلې نه هغه راله په مضروب کې ضربه وه دله به حصه ورکې. مضروب د مسئلې دی 3 دا چې کم دی په دې کې اصل مسئلې نه د خاوند سره چې کم دی سی شو 3 د بار نه چې کم دی خاوند ته موږ 3 ورکړي وو که نه په 3 کې ضرب کا 3 3 9 دا د خاوند. د پلار سره و چې کم دی 2 په 3 کې شپږ دا د هغه. د مور سره 2 په 3 کې دا شپږ دا د هغه. داسې 45 ورکه څه سره راغلی او د جینکو سره د اصل مسلې نه چې کم دی 8 نو 8 چې کم دی 8 په چا کې ضرب کې په 3 کې نو 8 په 3 کې 24 د جینکو. اوس دا 24 راواله چې کم دی تقسیم کا سودانی دي شپږ نو څونه به رسي 4 دوی ته خپل 4 ورسیږي هغوی ته خپل حصه ورسېدله. دا مسله ده د عول. تا ته مې د تتمیم دپاره خبره کوله چې 2 مثاله مصنف ویلي دي د اصل او د عول رد وسره ته یو ځای کا رد وسره یو ځای کا چې خبره دې واضحه شي. یوه ښځه مړه شي چې کوم دی د هغې دپاره مور پاتې شي او شپږې لوریانې پاتې شي. ښځه مړه شوله مور یې پاتې شوله او شپږې لوریانې پاتې شوې. د دې لوریانو دپاره کېږي ثلثین د مور دپاره کېږي سدس. نو مسله کې ثلثین او سدس رال او طریقه دی چې مسله چې کوم دی ثلثین سدس راشي نو د شپږو نه کېږي څنګه چې د قاعده وي په شپږو کې ثلثین 4 دا به تې ورکو د شپږو لوریانو ته. سدس پکې یو دا به تې ورکو مور له باقي یو پاتې شو د یو چې مو ګرځوو په خارج کې د دې ښځې څوک شتې نه چې وړوري کو نو چې کله ذیل فرایض نه وي عصبات نسبي نه وي سببي نه وي بیا به رد کې په دوی بیا رد کوو او په دوی چې رد کوي نو تا ته وایي رد برؤوس نه رد بسهام به کې. نو چې رد بسهام کې نو طریقه دا ده چې د شپږو نه مسله راکوزه که 15 ته کا نو مال په شپږ ځای مه تقسیموه په 15 تقسیم کا او چې د 15 د تقسیم کو نو یو به د مور شي او 4 به د سلبیاتو شي. مسله ردی شوله که نه شوله رد مو دې نه جوړو خجین یو پکې د مور شو 15 پکې د 4 پکې دا د سلبیاتو شو د شپږ. دا خو ستا طریقه د تقسیم و پخوا دې وکړه. اوس تصحیح دې باب ته راشو یوه مور وه یوې حصه په 15 کې په د استقامت دی جینکې دي 4 دا شپږو او حصې واغستې 4 په شپږو نه تقسیمیږي
نو چې نه تقسیمیږي اوس یې نسبت وګوره د سهامو او د دې رؤوسو منځ کې چې دې منځ کې څه نسبت دی. نو لہذا سهام دي څلور، رؤوس دي شپږ، دا ورته متوجه کا، نو څلور به ترې وغورځي، دوه پاتې شي، دوه واپس څلورو ته متوجه کا، دوه به پاتې شي، موافقت بالنصف راغلی. چې موافقت بالنصف راغلی نو مسله به اقی نصف د رؤوسو من انکسره به راواخلي، نصف د رؤوسو من انکسره مخکې دې دغه کوو په اصل مسله کې دې ضرب او په اول کې، اوس به نصف د رؤوسو من انکسره راوالي او دا به ضرب کې په رد د مسلې کې، ځکه مسله ردیه ده. رؤوس دې شپږو، نصف د هغه دې درې، دا به ضرب کې په رد د مسلې کې او رد د خمسه، نو دا پنځه دا په دریو کې ضرب کا، 3 5 15 مسله به د 15 نه صحیح شي. اوس چا د پاره چې حصہ و د اصل مسلې نه هغه راله په مضروب کې ضربه و هغه به حصہ ورکې، نو مور سره د اصل مسلې نه یو، د مور سره د اصل مسلې نه یو، یو په دریو کې درې، یو په دریو کې درې، 15 نه به درې ورکې مور ته. جینکو سره د اصل مسلې نه څلور، څلور په دریو کې 3 4 12، 15 نه بچه کم دی 12 ورکې جینکو ته، شپږ جینکې وي، دوه به ورسیږي. قاعده مو شروع کړې وه، هغه قاعدې درې چې د رؤوس او د سهامو په منځ کې درې قاعدې وي. د سهامو او د رؤوسو منځ کې کله استقامت یو مثال، د سهامو او د رؤوسو منځ کې موافقت، بیا د لپاره مو درې مثاله وي، کله مسله اصلیه وي، کله عولیه وي، کله ردیه وي. کسر په یو فریق وي، مسله اصلي، عولی، ردی. دا مثالونه تا بیان شو. اوس درېمه قاعده په دې کې چې کله ته تقسیم وکې کسر راغلی په یو جماعت باندې او په مابین د رؤوس او د سهامو کې استقامت هم نه وي، په دې کې چې کوم د توافق هم نه وي، تباین وي، دغه درېمه قاعده ده. نو دی فرمایي چې والثالث درېم الله یکون بین سهامهم و رؤوسهم، چې مابین د سهامو د رؤوسو کې نه وي موافقت، موافقت نه وي، چې موافقت نه وي نو سبب وي بیا به چې کوم دی مباینت وي. نو درېمه قاعده دا ده، مباینت کې به دا کوي چې فیضرب کل عدد رؤوس من انکسرت علیهم السهامو، هر هغه جماعت چې په هغې باندې کسر دی نو دا غون رؤوس به راخلي او دا به ضربې وفق کې خو د موافقت راغسته، دلته به څه کې کل من انکسره، په کم جماعت چې کسر دی دا غون رؤوس به راخلي او دا به ضربې په اصل المسأله، په عول المسأله، په رد المسأله. اقا درې واڼه من انکسرت علیهم السهام په اصل المسأله یو، و عولها په عول د مسلې کې، ان كانت عائله دلته بیا دوه ذکر کړي، درې مې پرېښې، درې مو سره ته یو ځای کا، وردها په رد د مسلې کې ان كانت ردیتن، که ردیه په ردي کې وله ضرب کا. مثال ذکر کوي اصل مسله كأب و ام و 5 بناتین، پلار او مور دی او 5 بنات دي. نو دا چې کوم د یو سدس کېږي د پلار، بل سدس کېږي د مور، او ثلثین کېږي د بناتو دپاره. لہذا مسله د شپږو نه شوه، سدس پکې یو د پلار، سدس پکې بل د مور، او ثلثین پکې څلور دا د بناتو. تقسیم دو که دا مخکینه طریقه وه. اوس خپل باب ته راشي، پلار دپاره یو استقامت، د مور دپاره یو استقامت، جینکو واغسته 5 څلورو. اوس یې نسبت وګورو، جینکې د 5 او حصې اغستې دي څلورو، یو بل ته متوجه کا، څلور 5 ته متوجه کا، نو 4 به ترې نه وغورځېږي، یو به پاتې شي. یو د 4 ته متوجه کا، یو ځل په بیا په 3 ځل، په څلورم ځل به یو په یو پاتې شي، او چې یو په یو پاتې شي نو څه نسبت وي؟ تباین. پته ولګېده د رؤوس او د سهامو منځ کې تباین دی. نو چې تباین دی کل رؤوس د من انکسره به راوالی، کل رؤوسو د من انکسره دا راواله او ضرب یې که په اصل د مسلې، په عول او په رد د مسلې. کل رؤوس دلته څونه دي؟ من انکسره چې په چا کسر راغلی. کل رؤوس د من انکسره په دې مسله کې 5 بناتین دي، نو دا 5 دي، دا به راولي په اصل د مسلې کې، ځکه مسله اصلیه ده چې شپږ دي، په دې کې ضرب کا 5 په شپږو کې 30 شو. پته لګي مسله د 30 نه صحیح شوله. اوس چا دپاره چې حصه ده د اصل مسلې نه، هغه په دې مضروب چې 5 دی په ده کې ضربه وه. اصل مسلې نه پلار سره یو، یو په 5 کې 5، 30 نه به 5 پلار ته ورکې، بل 5 به تېنه مور ته ورکې. جینکو سره څلور، څلور په 5 کې ضرب کا، 5 4 20 به شي، 20 په تقسیم کې په دې 5 جینکو باندې نو څونه ورسېدل؟ 4 4. پوه شئ په خبره، دا مسله اصلیه وه.
بله مسله تا ذکر کوي کابر و من و خمس بناتین او زوج و خمس اخواتین زوج و خمس اخواتین مسله عولیه ذکر کوي یو زوج پاتې شي نو پته لګي ښځه مړه ده و خمس اخوات لاب و ام او 15 خويندې پاتې شولې ساکا نو خاوند دپاره کېږي نصف خویندو دپاره کېږي ثلثین نو مسله کې نصف او ثلثین راغی ثلثین خلط شو د نصف سره مسله به د چا نه کېږي د شپږو نه نصف په شپږو کې درې دا د خاوند او ثلثین پکې څلور دا د خمس اخوات دا دې تقسیم کو لہذا اوس چې مو کتل څلور او درې جمع کو مخرج تنگ شو ابل پرونی سبق ته لاړ شه مخرج تنگ شو عول یو که مسله د شپږو نه وو ته لاړه نو مال به په اووه ځای تقسیم کو په اووه کې درې د خاوند او په اووه کې دا څلور دا د جنکو شو د خویندو دا ستا هغه ځای کې د عول مسله شوله تقسیم پوره شو اوس راشو خپل باب ته مونږ چې وکتو خاوند دی د اوو نه مو هغه له درې ورکړه په خاوند استقامت دی عیانیتین دي هغه له مو ورکړي دي چې کوم دی ثلثین په اوو کې مو څلور ورکړي دي او جینکې دي چې کوم دی خمسه اخوات 15 دي په دوی کسر دی ځکه چې څلور په 15 نه تقسیمیږي صحیحا په دوی کسر دی یو فریق باندې کسر رالی چې په یو فریق کسر رالی اوس به نسبت وګورو چې د دې سهام او د رؤوسو منځ کې څه نسبت دی نو سهام دي څلور رؤوس دي 15 اوس دې خبره کوله منځ کې تباین دی یو په یو برابرېږي قاعده یې بیا زده کړه چې کله تباین وي کل رؤوس د انکسر راواله او په اصل او په اول کې ضرب کا کل رؤوس څونه دلته 15 ضرب کا مسله کې اصلي د کعولی عولی ده ضرب کا په اول د مسلې کې کل رؤوس دي 15 ضرب کې په اول د مسلې کې چې ودی په دې کې به ضرب کې نو 5 په 7 کې 3500 پته لګي تصحیح د 35 ناراضي اوس چې د چا د پر اصل مسلې نه حصہ ده هغه رااله چې کنده په مضروب کې ضرب وا 5 دي د اصل مسلې خاون هغه سره درې چې کوم د ضرب کا په 5 کې 5 تنه 15 35 نه 15 دا ور کې خاون ته د جنکو سره د اصل مسلې نه څلور بچ کوم د ضرب کې په 5 کې 5 4 20 20 بوس تقسیم کې په 5 باندې څلور به ورسیږي نو ټیک شولا دا خو دو مثال ذکر کړه تا ته می تعمیم د لپاره خبره ذکر کوله چې د رد کې ویلې شي نو کړه دیوا او کسر په یو طریق راغلی دا رؤوس به ته ضربه پر رد د مسلې کې نو هغه د لپاره مثال ویلې شي دقه سره دا زوج لري کا او د دې سره ولګو او د اخواتو په ځای سلبیات ولګو نو که و 5 سلبیاتین دسی وایا لہذا مور شولا هغه د لپاره کېږي سدس 5 سلبیاتین هغه د پاره کېږي ثلثین مسله کې ثلثین او سدس راغی مسله به د شپږو نشي په شپږو کې سدس یو دا د مور او ثلثین پکې څلور دا د 15 سلبیات شو نو یو او شپږ څلور او یو نو 15 شو یو پاتې شو خارج کې داغه څوک شته نه نو چې نشته مسله د شپږو نه رد ک 15 ته راواله نو مسله ردیه شوله مال به په 15 د تقسیم کې په 15 کې یو د مور څلور پاتې شو دا څلور د 5 سلبیات شو دا ستا تقسیم د وړاندې نه طریقه دې زده اوس خپل باب ته چې راشو په دې ورثو باندې آیا استقامت دی که کسر دی نو چې موږ وکتل مور باندې استقامت دی یو مور 15 کې یو اغستی دی پس جنکو باندې چې کوم دی کسر دی ځکه جنکۍ دی 15 او اغستی دی څلورو په دې کسر دی نسبت وګورو څه نسبت دی نو څلور او 15 کې تباین دی تباین قدر زده کړل چې کل رؤوس برابر او په اصل او په عول او په رد یو کې به ضرب کې دلته مسله ری دی دا اصل رؤوس چې کوم دغه دی 15 دا به ضرب کې په رد د مسلې کې چې 15 نه 5 په 5 کې 2500 چا د پر چې حصہ د اصل نه چې مور سره ویوا هغه برابر 5 کې به ضرب کې نه په 25 کې یو په 15 کې 15 دا د مور او جنکو سره څلور په 15 کې شل به تقسیم کې په دې 15 جنکو څلور به ورسیږي دای طریقه شوله نو فرمایي چې کوم د او زوجونه 5 لاب و ام په دې دوانو کې کستا خیلی د عول مسله او اصل مسله ذکر کی خو د رد نه ذکر کی تتمیم د پر او سره ما رد یو ځای کاو دا رد ذکر نه ذکر کی چې تا ته مخکې د رد مسائل نه دی ویلي تا ته مخکې د رد مسائل نه دی ویلي نو ځکه مثال کې دا رد نه ذکر کو رد مخکې روان دی نو ځکه می تا ته سره یو ځای کو چې په پوه شي دا درې قاعدې وي
تا ته وی چې مابین د رؤوس او د سهامو کې وي اوس هغه څلور قیدې چې کوم د رؤوس منځ کې وي نو اما الاربعه بس